د دین مخکې د اهل کتابو فاسد عقاید ذکر شو او د هغوی شبهات او د هغوی د شبهاتو جوابات ذکر شو. په منځ کې د حج ذکر راغی. اوس بیا اهل کتابو ته خطاب دی، خو د دې تعلق ته یوې خاصې واقعې طرف ته دی. اصل کې په مدینه منوره کې د یهودو 3 قبیلې لا آبادې وي: بنو قنقاع، بنو نذیر او بنو قریظه. او بل طرف ته د مشرکینو 2 قبیلې وي: اوس او حزرج. نو دا اوس او حزرج دا د مشرکینو چې کومې قبیلې وي، نو دی به دا یهود خپل سرداران ګڼل. یعنی په مدینه منوره کې چې څومره جایداد نو پای کې اکثریت دا د یهودو. دغه رنګ یهود دا پړه لیکه خلکو، نو سکولونه او کالجونه یونیورسټۍ دا هم د یهودو وي. دغه رنګ په تجارت باندې هم د یهودو قبضه وه، په زراعت باندې هم د یهودو قبضه وه. او مشرکین مکه دا خو جاهل خلکو، سبق هم نو ویلې. دغه رنګ د دې ځمکې هم ډېرې کمې وي، په تجارت کې هم د دې څه نه. نو دی غریبانان غونتي وو، نو یهودو به دا خپل غلامان چې کوم دي حسابول. تر دې پورې چې مشرکینو د اوس او حزرج دی به خپله لور خور چاله په نکاح ورکوله، نو که یهودیان به پې خوشحاله نو دی به په نکاح ورکړه، او که یهود به پې نو خوشحاله نو دی خپله لور خور هم چاله په خپله خوښه سره په نکاح نشو ورکوه. او چې د لرې نه به یهود را روان وو، دی به ولیدل، نو دی به د ادب د وجې نه خپل سرونه ښکته کړل، د سترګې به یې ښکته کړې او هغې ته به سلام او سلوک وکړو. نو دی د یهودو نه چې کوم دی ډېر زیات یریدونکي وو، ځکه د یهودو په مدینه منوره کې په خاص خاصو څیزونو باندې د هغوی قبضه وه. نو دا اوس او حزرج دا د مشرکینو 2 قبیلې وي. نو د دې اوس او د حزرج د مشرکینو د دې 2 قبیلو په خپلو کې دښمني چلیدله. ډېرې لویې لویې دښمنۍ په دې کې چلیدلي دي. یوه دښمني پکې 63 سال چلیدلې ده، بله دښمني پکې 93 سال چلیدلې ده، او یو دښمني دا پکې 120 سال چلیدلې. او دښمني به یو په څه باندې، یو کس اوښ په د بل نه مخکې اوبه اوس کلي، نو هغه به ستا د اوښ زما نه ولې مخکې اوبه وڅکلې، نو په دې باندې به دښمني شروع شو. د یو کس اوښ لاړو د بل کس فصل ته، د هغې نه چې کوم دی سر یې پکې شروع کړو، نو د چا چې فصل هغه د خپل فصل نه وشاړو، نو بل کس ورپسې راغی، دا زما د نازولي اوښ ولې د خپل فصل نه وشړو. په دې جنگ جوړ شو. جنگ نه وروسته خبره دښمنۍ ته ورسېده. نو ډېر کسان پکې چې اوس او د حضرت د دښمني شوه، په دې دا ډېره پخوانۍ دښمني وه د 120 سال. نو په دې کې ډېر چې کوم دی د یو طرفه د بل طرفه ډېر کسان مړه شوي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو د اوس او د حضرت خلک په کثرت سره مسلمانېدل شروع شو. نو چې کله کم مسلمانان شو، نو نبی علیه السلام هغې له روغه هم وکړله، او هغې اپس کې رونه کړل. لومبې هغه چې د یو بل په وینو باندې نه مړېدل، او چې کله اسلام قبول کړو نو بیا به د یو بل په مینه باندې نه مړېدل. ځکه د هر یو څیز د یو ځای کولو دپاره یو څیز الله پاک پیدا کړي. لکه که ته کاغذ د کاغذ سره یو ځای کوې، د دې دپاره شریش پکار دي، په شریشو به کاغذ د کاغذ سره یو ځای کېږي. دغه رنګ یو سړی اوسپنه د اوسپنې سره یو ځای کوي، نو دې دپاره ویړه پکار دی چې ویړه پرې وکړي، نو اوسپنه به د اوسپنې سره یو ځای شي. که یو سړی لرګي د لرګي سره یو ځای کول غواړي، د دې دپاره میخ پکار دی چې میخ پې ووایي، نو لرګي به د لرګي سره یو ځای شي. دقه شان چې انسان د انسان سره یو ځای کوي، او د دې په منځ کې مینه او محبت پیدا کوي، د دې لپاره دین پکار دی. چې کله دین راشي، نو انسانان په خپلو کې مینه او محبت پیدا شي، او ټول رونه شي. د دې نه مخکې په سلونو کاله دښمنۍ چلیدلې، خو چې کله اسلام قبول کړو، نو په هغه یو جنګ کې 3 کسان پراته دي، د زنکدن حالت دی. هغه یو د خپل رور نه اوبه وغوښتلې، ماله د تر زوی نه اوبه وغوښتلې، ماله اوبه راوړه. نو هغه چې ولله کله اوبه راورسولې، نو د هغه سره 2 زخمي پروت و، هغه فریاد وکړو. نو دا یو زخمي د خپل تر زوی ته وایي ما پرېږده، زما سره دا خواته کوم ملګری چې پروت دی، دې ته ډېر لوی تکلیف دی، دا اوبه دله اوس. نو چې هغه هغه اوبه ووړې، نو هغه سره 3 یو زخمي پروت و، هغه هم فریاد وکړو. نو هغه ورته په اشاره باندې ما پرېږده، دې 3 لی اوس. نو چې کله هغه 3 لی هغه اوبه ووړې، نو د هغه نه ساه وتلې، نو د 2 لی راوړې، نو هغه نه هم ساه وتلې، نو د خپل تر زوی لی راوړې، نو هغه نه هم ساه وتلې. نو د یو بل په محبت کې د دنیا نه تږي لاړو، خو یو هر یو چې کوم دی خپل ځان باندې بل له فوقیت ورکړو. نو نبی علیه السلام چې کله اوس او حضرت مسلمانان شول، نو دوی له روغه وکړه، دوی منځ کې مینه او محبت پیدا شو. نو دوی
یو ځای کې ناسو یو بل سره ګپ شپ لګاو خبرې ترې کولې د اوس او د حضرت د دواړو فریقینو دا کسان. نو په لاره باندې یهودي روانو شماس ابن قیس او دا ډیر حرامي یهودي و. د چې وکتل چې دا خو اوسه پورې زمونږ غلامانو اوس مونږ ته سلام هم نه کوي زمونږ سره خبرې هم نه کوي او اوسه پورې د یو بل په وینه باندې نه مړېدل اوس یو بل سره ناستې ګپې شپې لګي د اوس او د حضرت دا کسان. نو دلته کې بل یو یهودي علم سو هغه ته ورته ورشه او د اوس او د حضرت په منځ کې چې کوم دی کېنه او د جنگ بعاث اشعار ووایه. دغه جنگ ته د 120 سال چې شوی دی جنگ بعاث وي د جنگ بعاث اشعار ووایه. نو دغه هلک لاړو او د اوس او د حضرت منځ ته ورسېدو کوم کسان چې د اوس او د حضرت راجمع وو د هغې په منځ کې د هغه جاهلیت هغه اشعار شروع په هغې کې چې کوم دی اوس راولګېد حضرت ته یې تاسو موږ باندې ډېر لوی ظلم کړی دی موږ ته خو اوس پته ولګېده هغې موږ ظلم نه دی کړی دوی ته ظلم کړی دی یو بل پسې پاڅېدو د سکونو د څپېړو جګړه وشوله یو بل پسې څادرونه ډبلې هم جوړ کړې په هغې هم یو بل وو او اخره کې خبره توی کړه چې په پلانکي ځای کې موږ او تاسو یو بل سره جنګېږو موږ باندې خپل بدل اخلو. دا خبره نبی علیه الصلاة والسلام ته چا ورسوله نبی علیه الصلاة والسلام راغی او دوی ته ډېر زیات غوسه شو تاسو د جاهلیت نه الله پاک درته ایمان درکړو د کفر نه ایمان ته الله پاک راوستی اوس تاسو بیا غواړئ چې تاسو واپس کفر ته لاړ شئ. نبی علیه السلام غوسه شو او خفه شو دا ټول راپاڅېدل او د نبی علیه السلام نه هم معافي غوښتله د الله نه هم معافي غوښتله او یو بل ته ورته رغاړه شول او ډېر زیات یې وژړل وي دا خو موږ شیطاني فعل کړی دی او د الله پیغمبر زموږ به د نن نه پس توبه وي موږ به د یو بل سره د مینې او محبت د ورورولۍ ژوند تېرو.